دا په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي دا په کومه ورځ باندې په دې ورځ طبیعت کې سار نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغی عائشې ته وی عائشې نن خدا سے معلومیږي چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو او سار وختي جمع ولاړه وه نو په خپله راپاڅېده او پردی داسې اخوا کړه دې قوم ته یې وکتل قوم دا خیال و دا سور دی خو نور وته نو قوم چې وکتل نبی علیه السلام ته نو خوشحاله شو هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي وو مونځ ګډوډ شوي وي دومره ورته صحابه خوشحاله شو او صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک یې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښایسته ښکلی خو رسول الله مبارک خو پوه شو ابوبکر هم وروستو کېده چې اوس دا انتشار به جوړ شي جمع خرابه شي نو پردې وغورځوله او لاس مبارک یې وړقو چې خپل مونځ کوي کور ته ننوت چې منځو شو ابوبکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له وی عایشې رسول الله مبارک ولکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن ښه دی شکر نو ابوبکر ته بیا تپوس وکړه دوه ښځې وې یو د مدینې نه لږه بار وه یو مدینه کې وه وی الله رسول صاحب طبیعت نن ښه دی وی زه ښه یم الحمدلله نه نو وی که اجازت یې زه به بلې بیبي له لاړه شم وی لاړ شي حضرت علی راووته نو صحابو ته تپوس وکړه علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه و صار وی اصبح بحمد الله بارئا نن الحمدلله نن ښه دی طبیعت یې برابر دغه ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګانه طبیعت یې بګړاو شو حضرت عائشه صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د مینځ کې پروت و او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکو او د یو سرمن یو لوټګی و هغه د اوبو وه هغې کې به یې لاس مبارک کېښود په ځان به یې راښکو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماري سخته ده یا عایشې دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې سبا نورو خلکو له هم تسلي شي مرګ نه مخکې بیماري تبه وه وجود خوټ کېده داسې بهر کې وي ما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بیده سواک لاس کې ورسره مسواک و نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته هم زړه کېږي وی سر مبارک یې وړقو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کړم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې د نه ومږلې بیا ما له راکړه نو عایشه بیبي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته دا هغه لیکلي عایشې جبریل راغی جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په لومړي ځل راغلې ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې اجازت غواړي وی داخل دې شي هم داخل شو فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دی خوښ دی که الله له ځئ دنیا دی خوښه ده که الله ملاقات دی خوښ دی اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي دا د هغه یو عزت دی نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل
نو جبريل علیہ السلام ورته وی چې اختیار خو تعالی الله درکو، ان الله يتشوق الى لقائك، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خو غد خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلى، الله ته زما لوی مرګري وې د پوه شم چې اختیار ملو شو مونږ یې وخت نکړو او الله خوښ کړو او فرشتې دوی امزل امریکا کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو دانی آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سكرات. هذا قلت مبارك اسمان توجهتك اللهم رفيق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا قلت مبارك توجهتك يو خوشبو بمحسوسه نور پوه نه شو لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگ او تورے واغشتو جماعت کی ادریت وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور دا اللہ ملاقات لتلے ہو. اور عزیب او کم منافقین چی وی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے ما پدی تورا بدی سر وی کہ چانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دا ما تورا پوشا یا غگ نکو التجاڑی خلق التجاڑی حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت اے زمان خوگا مرگری اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلے و پا مرگ سخشتے نوح نبوتو کا دغنو پتندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رضوان تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تیوے کینا آغا نکینا استے دا قلتا میراب کیوں دری دا ویلانے اکلو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نسوک دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی اغا وفات کی ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت. اسوک دا خدا عبادت کی نو خدا جم دے دے نمری او بید آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخیم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا
بس خلق پوه شو صحابه هدایت خو مخکې نه نازلو موږ په مانځه کې لوستو خو ير شوی مو بس ټولو خلقو د آیت په خولې لګیا دی وایي زمانو لوی صدمه وه لږه نه وړه نه حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه و او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لیت پیت و چې هر څه تیار و بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شو ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق وی ما د رسول الله مبارک نو اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای وله خدای خوښ کړي هم دلته یې دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړه هلته یې وله قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه به تلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوې د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا ورسره و انصارو کې یو کس ورسره و دی ولا غسل ورکړی دی غسل یې چې ورکاو وی جامې ته لرې کو غسل ورکو که سره د جامو ورکو یو غیبي اواز د کوټې د ګوټ نه راغی چې رسول الله مبارک به د جامو سره لمبوي جامې به نه لرکوي بیا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریان را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېر لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته ومنه ولاړ 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخیست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخیست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غرولو شوي دین الله زموږ نصیب کړي په دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنتو الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب کړي الله رسول الله مبارک زموږ دپاره یو ښه پیشخیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زموږ مرګ نصیب کړي زموږ ژوند نصیب کړي الله ګمراهۍ نه وساتي الله د کفر نه وساتي خاتمه مو بالایمان کې الله د رسول الله مبارک د مبارک لاس د حوض کوثر به زموږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به زموږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به نصیب کړي د هغې دین خدای زموږ د بچو زموږ د نسو نصیب کړي خدای چې څومره مریضان د شفا والا ورکړي څومره قرضداران د قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي او خدای پاک دا ټوله جمع خوشحاله کړي خدای دې دین او دنیا دواړه د برکت کې بچي کامیاب کړي چې اولاد دي خدای نارینه اولاد والا ورکړي د چا څه خوشحالی وي خدای زموږ خوشحالی زموږ نصیب کړي او خدای د مخلوق د شر د ګوڼ د شر د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې استاد برحمتک یا